نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چې کله پیدا شه نو د دریو څلورو ورځو پورې پي خپلې مور آمینې ورکړې د دریو څلورو ورځو نه پس د نبی علیه الصلاة والسلام تر ابو لهب د هغه وینځې ثویبه هغې وله پی ورکړې ثویبه د ابو لهب وینځه وه کله چې نبی علیه الصلاة والسلام پیدا شه د ابو لهب ته د خپل وراره د پیدایش زیری ورکړه د هغه زیری په خوشحالۍ کې د ازاره کړه د نبی علیه الصلاة والسلام نه وړاندې ثویبې د الله د پیغمبر تره حمزه سید الشهداء هغه تم پی ورکړي او د نبی علیه الصلاة والسلام نه بعدې یو صحابی ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ته هم په بچپن کې پی ورکړیو نو دغه ثویبې درې رضاعي زامن شو یو حمزه دویم ابو سلمہ او دریم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیه الصلاة والسلام ساکه نه ورونو او نه سکه خويندې وي نه اعیانی نه علاتی او نه اخیافی سکه ورونو خويندې شریعت کې درې قسم دي چې مور او پلار دواړه یو وي هغې ته اعیاني
ورونو خویندې وایي او زمونږ ستاسو په معاشره کې ورته سکه ورونه وایي چې پلار یې یو وي مور یې جدا وي نو هغې ته علاتي او چې مور یې بېله بېله وي نو هغې ته اخیافي او زمونږ ستاسو په ژبه کې ورته ناسکه ورونه خویندې وایي په هغه زمانه کې د عربو دا دستورو دا رسم او دا طریقه وه چې په ښاریو کې به د چا ماشوم اوشه نو د ژبې د زده کولو د وخته پورې به یې دیهاتو ته دشتو ته غرونو ته ولېږل دا په عامو عربو کې رواج و او د دې دوه مقصد و یو دا چې د عربو کوم اصل تهذیب او تمدن دی هغه دې د بچپن نه زده کړي او دویم د عربو چې کومه اصلي عربي ده نو د بچپن نه دوی خپله ژبه یې زده کړي مختلفو ښاریو ته به د مختلفو غرونو نه د قبایلو نه د دیهاتو نه قافلې راتلې زنانه به هم پکې وي خاوندان به ورسره و خپل سکه بچي به هم ورسره او بیا به په ښار کې ګرځېدل کور په کور باندې چې د چا په کور کې به نو مولود ماشوم شوی و هلک یا جینۍ نو د ځان سره به یې ویوړه او د دې بچي پلار به هغې ته باقاعده تنخواه ورکوله نو نبی علیه السلام چې کله پیدا شه د طائف د ښار په اطرافو کې یو قبیله وه بنو سعد نو د بنو سعد د قبیلې یو قافله راله د مکې مکرمې ښار ته لس زنانه وي په هغې کې او په هغه لسو زنانو کې یو زنانه حلیمه هم وه د سیرت او د تاریخ بعضې کتابونو کې راځي چې د حلیمې او د دې د خاوند د سورلۍ چې کومه اوښه وه دا د ټولو نه زیاته کمزورې او مانده او بیکاره وه شاته شاته به پاتې کېده دې نورو خلکو به ورته لږ انتظار وکړه بیا به پاتې شو اخر دې تنګ شو ستړي شو او دې ته وی چې زمونږ بسر خو سفر دی نو نور مونږ تا ته انتظار نشو کولی نو دا 9 زنانه او د هغې هغه خاوندان مخکې لاړه د مکې مکرمې ښار ته ورسېده او حلیمه او د هغې خاوند د ټولو نه وروستو راغله
هغه زنانه کور په کور ګرځېدې او تاریخ کتابونه او د سیرت کتابونه لیکي چې هر زنانه به د عبدالمطلب کور ته راله معلومات به وکړي چې دې کور کې ماشوم دی خو چې کله به خبر شو چې دا خو یتیم دی پلار یې مړ دی نو بیا به واپس لاړې نو د سیرت او د تاریخ کتابونه لیکي چې په دې وخت کې به د آمینې په زړه باندې څومره غم او درد او تکلیف تېرېده د خپل بچي یتیموالی دا به یې مخې ته او خپل خاوند به ورته را یادېده چې کاش نن هغه ژوندی وي او بیا یوې زنانه هم د دې بچي د غوښتو نه انکار نه وی کړی لیکن الله جل جلاله دغه سعادت دا د حلیمې په قسمت کې لیکلی هغه نه زنانه تر ننه پورې څوک د هغې نام و نشان هم نه پېژني چې دا څوک یا څوک نه او چېرته لاړې چېرته نه او د حلیمې نوم د هغه وخت نه د ننه پورې او د نن نه به د قیامت د ورځې پورې د هغې هغه نوم به روښانه او ژوندی وي حلیمه هم یو ځل د خاوند سره راغله او چې پته ولګېده چې دا ماشوم یتیم دی بیا ورسره یره پیدا شوه چې د دې تنخوا به موږ ته څوک راکوي نو یو ځل واپس شو چې کله قافله واپس کېده نو خاوند ته وایي والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه قال لا عليك عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة وإذا ما لبان لا بدي قسمي زبدي يتيم تورزم او دا به ضرور اخلمه ځکه چې زما دا ضمیر نه غواړي چې زه همداسې خالي لاس روان یم خاوند ورته وویل ټیک ده عسى الله ان يجعل لنا فيه برکه امید دي چې الله به زموږ باره په دې یتیم کې برکت واچوي نو د تاریخ او د سیرت کتابونه او علما لیکي چې د دې نورو زنانو نظر په مخلوق باندې او د حلیمې او د هغې د خاوند نظر خالق باندې هغوی تمه او آرزو او امیدونه وتړل د خلقو پورې او حلیمی او د هغې خاوند خپل امید وتړلو په الله پورې او حدیث قدسی دی الله پاک وایي انا عند ظن عبدي بي وایي زما بنده چې به ما سم ګمان کوي زه ورسره هماغسې معامله کوم د سیرت په بعضې کتابونو کې راځي چې په اول ځل حلیمه د نبي علیه السلام کور ته ورننوتله د دې ودو او مور پې څادر راخور کړی و حلیمې چې د کپړه اخوا کړه
نو د نبی علیه السلام سترګې کولو شوې او د کولاوېدو سره مسکې شو. د هغه خندا اثر الله پاک د حلیمې په زړه باندې وکړلو. نو ځکه یې خاوند ته وویل والله لأذهبن إلى ذلك یتیم فلا آخذنه. روای غشته آمینه ورته وایي حلیمې زما د دې بچي به ګوره ډېر زیات خیال ساتي، ځکه د ده د پیدایش په وخت کې ما چې څه لیدلي دي نو هغه ډېر څه ناشنا څه مې لیدلي دي. حلیمه دا د حلم نه دي، او حلم ویل کېږي تحمل ته برداشت ته. او مور چې د خپل بچي تربیت کوي نو د ټولو نه زیات صفت د بچي په تربیت کې د مور دپاره څه شی پکار دی؟ برداشت. او وروسته مخکې مسله تېره شوه چې د کم نومه کومه معنا یي نو د هغه معنا اثر الله پاک په هغه انسان کې ضرور اچي. نو د دې نوم حلیمه او حلیمه د حلم او د تحمل لري، دا اثر الله پاک په هغې کې اچولی د ښایسته طریقې سره د خپل بچي تربیت وکړو. چې کله نبی علیه السلام راواغشته او د سینې سره یې ولګولو نو د سینې سره د لګېدو سره د حلیمې سینې الله د پیونه راډکې کړه. یو داسې و خو چې پی به پکې نه و، خپل سکه بچي به هم د لوږې نه جړل. او بیا حلیمې د الله پیغمبر سینې سره ولګولو دم په ډکه مړه خېټه پی اوس کړل او خپل سکه بچي پی م اوس کړل. د سیرت په کتابونو کې راځي چې حلیمې به کله پی ورکول که نه نو د الله پیغمبر ته به یې د ښي اړخه نه پی ورکول، د ښی سینې نه، او خپل چې کوم سکه بچي هغې ته لکه سړک. دا هم یو الهامو چې الله پاک د حلیمې په زړه کې اچولی و. لکه نبی علیه السلام چې بیا رالوی شه بیا الله ولې پیغمبري ورکړه نو په هر نیک او ښه کار کې الله پیغمبر د دې تعلیم ورکړی دی چې شروع به د ښې اړخ نه کې دې کې برکت